زما پرویز خټک صاحب مشیر شي او که وزیر شي او که وزیر اعلی او زما هسپتال تباه و برباد دی، په تاڼو کې تاڼې په ټیکه دي او دلته کې خلقو ته حفاظت نشته، صفا اوبه نشته، ګیس نشته، بجلی نشته، هسپتالونو کې سرنج او ډسپرین ګولۍ نشته، نو زه په تندر لګوم د ده دا وزارت او د ده دا مشري او د ده دا مشري لکه مشر او وزیر او حکومت هغې باندې به خوشحالتیا ماله کولی چې زما دا ادارې پې جوړېدې. به هر حال زمونږ سیاسي مشران دي، مونږ به وله د روغ جوړ صحت الله تعالی دی وله صحت هم ورکي، برکت هم ورکي او روغ جوړ ژوند دی وله ورکي. پرویز خټک صاحب سیاست هم انډر پولو باندې مشتمل دی. مونږ وکتل په تېر الیکشن کې دلته کې دي غټو غټو خلکو د هغوی چې کوم تړلي هغه کسان دي، نو وخت نه دا را روان داسې چې هغوی پیسې ولګوي او دغه پیسو بدل ورکولو کې بیا د دې ته غټې غټې ټیکې میلاویږي او هغه خپلې پیسې راپوره کوي. نو زه ویلی شم چې د دې سیاست په انډر پولو باندې همیشه شوی دی او د تېر الیکشن کې مو همدغه انډر پولای وې چې ډېرې غټې غټې انډر پولای د وزیر اعلی په ناره باندې د هغې دپاره وشي او هغې نه پس دغه خلک په ډېر مشکلات کې دي او هغوی فریاد کوي مسلسل. نو د هغوی د انګیج کولو دپاره مختلف قسمه وخت په وخت نارې والی کېږي او هغه نارو کې یو وزارت اعلی ده، یو بیا په گورنر شو، اوس پکې څومره وخت چې مونږ وایي 3 ورځې او 10 ورځې او را روانه میاشت کې او دې میاشت کې خوشخبري ده او د نوخار دپاره خو هېڅ خوشخبري هم نشته. به هر حال دغه خلک انګیج کولو دپاره دی مختلف پاټو ته د تلو هغه اعلانیه ورکوي، بیانیه ورکوي او په دې باندې خپل ورکر هغه مصروف ساتلی دی. مونږ چې تر اوسه پورې کمې خبرې کېږي مختلفو پاټو کارکنانو سره، نو هغوی خو نه دې ته چمتو دي لوکل سطح باندې چې یاره داسې کس هغه چې راشي کمې پاټۍ ته نو هغه تنظیم تباه کړي او کارکن تباه کړي او تنظیم بایپاس کړي او د 300 هغه ټوله هغه په ټوله پاټۍ باندې مسلط کړي. دا د هغې سابقه چې کوم سیاست پاتې د دغې په بنیاد باندې یوه پارټي هم دې ته تیاره نه ده چې دی خپلې پاټۍ ته خپلې پاټۍ کې به طور یو کارکن وګوري. کارکن سیټ باندې خو هغوی عادت هم نه دي. بله دې سره مونږ به دا ووایو چې جي کومه پارټي هغه دې ته تیارېدی شي چې داسې سړی راولي چې هغه ډپټي کمیشنر فوج ایجنسی او ټوټل چې کوم حکومت او اختیارات ادارې محکمې ټولې د هغه په لاس کې واچولی شي او هغې نه پس هم هغه خپل سیټ وبیلي او هغې نه پس بیا د لوکل بلدیاتي الیکشن کې هم هغه د کونسلر حیثیت هغه سیټ هغه موبیلي. نو کومه پارټي به داسې چې ورځي به ورته وایي چې راشه ماله اوس دا شته پارټي تباه کا. به هر حال په دې نارو باندې او په دې سوشل میډیا باندې چې کم باس کېږي نو زه ګڼم دا نورې پارټۍ په ځان باندې راګربول او کومو پارټو سره چې پسې پرده که داسې څه خبرې کېږي نو هغې کې یو پارټۍ کې د تلو مشکلات وي، یو پارټۍ ته د ورتګ مشکلات وي، لا هغې کې ورته څه بندونه وي، لا څه قواعد و ضوابط سخت وي. نو داسې ټایم کې بیا داسې قسمه بیانیې هغه کار کوي چې ځان ته لار کولاولو دپاره دا بیانیه عام کېږي چې دلته کې یو هغه سړی دې پارټۍ ته روان دی، دې پارټۍ ته روان دی، نو بلې پارټۍ کې ورته لار جوړه شي او هغوی ورته خپل قواعد و ضوابط هغه را نرم کړي. خو زه به دا ووایم جي د پرویز خټک صاحب که دې ټایم کې د وزارت داخله وزیر داخله مشیر شي نو د هغه حیثیت به داسې وي لکه د وزیر داخله د چپړاسي او پرایویټ سیکټري حیثیت. نو دا د هغه سیاست دپاره نورم خطرناک او نورم نقصان ده دی، ځکه یو سړی وزیر اعلی پاتې شي، وزیر دفاع پاتې شي، د وزیر اعظم لیول دې نه پس خو بیا سړی وزیر اعظم کیدی شي که نه. نو که هغه نی او بیا راځي سړی او بیا چپړاسي کېږي او بیا سیکټري کېږي او بیا په داسې حالاتو کې چې حکومتي اختیارات هم ورسره نی او یو صوبه کې صرف پولیس لیوله پورې که اډر نو هغه خو هسې منلی شي، ادارې مني، کمیشنرې مني، ډپټي کمیشنرې مني. خو زما چې څومره اندازه ده نو خپل ورکر هغوی ته لالیپاپ ورکولو دپاره وقتا فوقتا د هغوی دا نارې مخې ته راځي. به هر حال زه داسې څه دغه پوزیشن ګویي هم نه کوم چې ګینې دا د ما خبره فاینل ده،
خو ما چې کوم معلومات ما په دې کیمرې باندې وي او زما چې کوم په ذهن کې خبره او تجزیه او هغه ما وکړه غلط هم کیدی شي. به هر حال مونږ همیشه خبره کوو او هغه حقایق باندې کوو چې کوم حقایق هغې باندې مد نظر کیدو نو هغه خپله خبره وکړو. خو دې ټایم کې دا چې کومه بیانیه ده هغې کې څه داسې دغه ما تر اوسه پورې یو فوټو داسې صحیح نه کو چې دی مسلم لیگ نون ټیم سره مذاکرات کړي، پیپل پارټای سره مذاکرات کړي، او زه بیا دا وایم چې کیدای شي دا څه بلې انډر پولای ته لار جوړوي، ځکه چې دا انډر پولیانې خو هم د عربونو کربونو روپو وي او دې کې بیا سپورټران پیسې هم راغونډوي چې داسې ورته پته ولګي چې اورېږه وزیر داخله به کېږي او وزیر اعلی کېږي به، نو بیا خلک سپورټ دپاره پیسې هم راجمع کوي او پیسې هم ورکوي او په دې نظر ورکوي انډر پولو باندې چې کوم عدد سړی وي نو هغه د 1 کروڑ انډر پولای نه پس د 10 کروڑ هم کوي 15 کروڑ هم کوي او په دې خیال کوي چې په دې به لکه جواري که نه چې زه به په دې باندې بیا را ګټمه. نو که بیا داسې هم شي او د محسن نقوي سره مشیر داخله هم شي نو د هغې حیثیت به صرف او صرف دومره چې په دې صوبه کې به یو دې صوبه کې به ورته داسې اختیارات ملو شي، له هغه ته به کیدای شي سرکاري ګاډی ملو شي او سرکاري پروتوکول به ورته ملو شي او د هغې په بنیاد باندې هغه خپل سرکاري او حیثیت به ملو شي. خو فنډونه منډونه نشته که داسې کوئی چې ماته به د وزیر اعلی او وزارت دفاع او مرکزي حکومت او صوبایي حکومت فنډونه چې کوم را روان وو هغه شانتې فنډونه به را روان شي، دا سوال نه پیدا کېږي ځکه چې مخلوط حکومت هلته مخلوط حکومت دی او دلته بیا صوبه حکومت بدل دی، د پی ټی آی حکومت دی، د دې مخالف حکومت دی. او زه خو وایم د شمولیت او د مشیر داخله او دغه هم په هغه صورت کېدای شي لکه چې اسټیبلیشمنټ دنه صوبه کې څه داسې کار اخیستی شي له اخیستو سوچ کولی چې یاره دی به ماله دا کار وکړي، نو که هغه اسټیبلیشمنټ دپاره ډېر خصوصي کار کولو خبره ده نو هغه خو دې ټایم کې ټولو نه ښه الیمین ګنډاپور کوي اسټیبلیشمنټ دپاره ښه لوبه کوي، گیم هم کوي او سیاست هم د هغوی دپاره ښه کوي. نو زما په خیال هغوی خپل کار به ولې روانوي چې داسې کس راولي چې هغه شته کار پې ځان له روان کړي او بیا داسې پارټۍ که امیر مقام دی راولي نو ځان له به شته کار روانوي. دغسې پیپل پارټي هغه شته کار به روانوي لکه دا یو تجربه وشوه چې ګټلی سیټو ربیز راجا او هغې باندې اکتفا شوي وه او فیصله شوي وه خو چې د ده لاس او نوم پکې راغو نو هغه ګټلی سیټې 5 پارټو سره مو بایللو. نو زما په خیال داسې سیاست کولو به یو پارټي هم سوچ نه کوي. به هر حال سیاست د سم پکې کېږي او الله دې دا مشران دي زمونږ تنقید سخت وي او همیشه تنقید کوو. زه تنقید په دې موجوده MNA ګانو MP ګانو هم کوم، بیا به هم کوم، تیر مې هم کړی دی ځکه چې زه نوخار بنګړو ګورم. نو که زما پرویز خټک صاحب مشیر شي او که وزیر شي او که وزیر اعلی او زما اسپتال تباه و برباد دی، په تاڼو کې تاڼې په ټیکه دي او دلته کې خلقو ته حفاظت نشته، صفا اوبه نشته، ګیس نشته، بجلی نشته، هسپتالونو کې سرنج او ډسپرین ګولۍ نشته. نو زه په تندر لګوم د ده دا وزارت او د ده دا مشري او د ده دا مشري لکه مشر او وزیر او حکومت هغې باندې به خوشحالتیا ماله کولی چې زما دا ادارې پې جوړېدې. به هر حال زمونږ سیاسي مشران دي مونږ به وله د روغ جوړ صحت الله تعالی دې وله صحت هم ورکړي، برکت هم ورکړي او روغ جوړ ژوند دې وله ورکړي او الله تعالی دې د خپلو کارکنانو دپاره، خپلو سپورټرانو دپاره، خپلو مینوالو دپاره ښاد او آباد ساتي.